نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی پلار روان دی یو شپونکی راغی ځنګل کې چې کوم دی نو سمساره ښکار کړې ده عربو کې خلکو به زیات کر سمسارې خوړې سمسارې پرې سټ باندې یخودې ده رسول الله مبارک مخې له چې کوم دی نو ورغی کله چې رسول الله مبارک مخې له ورغی هغه سمسارې راوغسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپو کې ورويشته وی ته زه پیغمبر یم زه تا پیغمبر نه منم نن بستا پیغمبري ومنما کتا دا مړ حیوان ما ته را ژوندی که زه دې تسلیموم چې پیغمبرې کتا دا حیوان را ژوندی نه که زه تا نه منم ته پیغمبرې بیا به زما مخکې دا نه وی زه پیغمبر یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل زه دې ته هم تیار یم انشاءالله د کوم ذات چې زه پیغمبر را لېږلی یم هغه ذات په پدې کې چې کوم دی نو سا ورچوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمسارې ته آواز وکړو یا زب ای سمسارې فوراً هغې مړې سمسارې سترګې وغړولې لکۍ چې کوم دی نو وخوځوله هغه بدو خدا ویلو ته به صرف ژوندی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آواز سره ژوندی هم شوه سترګې هم وغړولې لکۍ هم وخوځوله فصیح عربۍ کې د رسول الله مبارک سره خبرې شروع کړې لبیک یا رسول الله لبیک ای د الله رسول زه حاضر یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې څو تپوسونه کول غواړم یا رسول الله څه تپوسونه کې ما ترې آواز وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې له چا مخلوق یا رسول الله من فی السماء عرشه د هغې ذات مخلوق یم د چا چې عرش بره په اسمان کې وفي الارض سلطانه په ځمکه باندې حکومت دی زه د هغه چې کوم دی نو مخلوق یم وفي البحر سبیله د چا لارې په سمندر کې دي زه د هغه مخلوق یم وفي جنت رحمته رحمت په جنت کې دی زه د هغه مخلوق یم وفي جهنم عقابه دوزخ کې سزا ده زه د هغه مخلوق یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رب خود پیژندلی دی سمسارې لږ راته دا ووایه من انا زه څوک یم وی انت رسول رب العالمین تر الله رسول وخاتم النبیین الفاظ اور وخاتم النبیین نن انسانانو کې هم هغه بدترین کفار په ځمکه باندې موجود دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین اخرنی نبی نه تسلیمای مای د سمسارین هم بدتره سمساروي انت رسول رب العالمین تر الله رسول وخاتم النبیین اخرنی نبی قد افلح من صدق چا چې ستا تصدیق وکړو ته رښتینی پیغمبر ومنلې هغه کامیاب شو وقد خاب من کذب چا چې تا ته دروغجن وي هغه نامراده شو هغه بدو چې کوم دی نو روان شو یا محمد صلی الله علیه وسلم ما تا استاد وخی چې هغه نه زه منتر زده کم چې د مړو حیواناتو نه خبرې چې کوم دی نو پورته کوو بدو ایمان رانوړ موږ ته پته ولګېده زموږ په پیغمبر باندې د ځمکې حیواناتو هم ګواهي ورکړې ده کم پیغمبر باندې چې دا عظیم کتاب نازل دی د کم چې نن ستاسو جومات کې چې کوم دی نو ختم شو نعره تکبیر ختم نبوت زنده باد ختم نبوت زنده باد فضل وهاب حقانی صاحب زنده باد تاسو دوون ته معلومیږئ په الله قسم زما مرۍ دومره خرابه ده زما ټوله ورځ تبه یې ده شپې زموږ شوګیري نهه مې د موږ شروع کړې ده خو زه چې تاسو ته ینم یو یو لپس سره زما جذبه اوچتېږي تاسو ما ته اوده اوده غونته کې ښکاري اواز پورته کې اواز ورته بیا وکړه نری تکبیر تاج و تخت ختم نبوت زنده تاج و تخت ختم نبوت زنده نای دیوبند زنده نای دیوبند زنده فضل وهاب حقانی صاحب زنده اخرنی عشره ده 29 رمضان دی 29 رمضان کې احتمال د شب قدر هم دی لیلة القدر ایس پته نه لګي د الله پرشتې راغلي زموږ سره چې کوم دی نه ولاړې ختم مقام له خو بیا هم راځي ما د عظیم کلام ختم شو هغه عظیم کلام چې د رب د طرفه نازلو هغه عظیم کلام چې عظیم پیغمبر طرف ته چې کوم دی نو نازلو چې د هغه په رسالت باندې د ځمکې حیواناتو نباتاتو جماداتو چې کوم دی نو اقرار او ګواهي چې کوم دی نو کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې روان دی یو یهودي دی هغه یهودي چې کوم دی نو ځان له ښکار نیولی دی اوسۍ په ښکار کې چې کوم دی نو نیولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې له یهودي راغی هغه اوسۍ رسول الله مبارک ته خبرې شروع کړې یا رسول الله مخامخ دا غر دی په دې کې یو غار دی هغې کې زما بچي دي نور کله به زه وسرېدمه زما به غولانس ډکه شوه زما چې کوم دی نو پۍ به رالل زه به لاړم ما به خپلو بچو له په دې ټیم پۍ ورکړل یا رسول الله د غار خولې ته به نن زما بچي ګوري زما بچو ته به دا پته نه زموږ مور ښکاري چې کوم دی نو دا ښکار کړی راک یا رسول الله زما سفارش وکړه دې یهودي ته ووایه چې ما پرېږدي زه په خپلو بچو باندې لږې سترګې یخې کړم زه خپلو بچو له پۍ ورکړم یا رسول الله لوز ورسره وکړه زه به تا نه بېلوم
عرض کوما زبر اعظم بیا به يهودي ته ځان چې کم دینو سپارم نبی علیہ الصلوۃ والسلام يهودي ته وای يهودي اوسې چې کم دینو پرې دوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته يهودي وای اوسې ما ډیره په مشقت سره نیولې دا خو حیوان دی دا کما پرې خودو دا بیا چرته په لاس باندې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہوار چې کم دینو زما يهودي د رسول الله مبارک په ذمہوار سره اوسې پرې خودا اوسې په دانګو باندې زغلی منډه وਹੀ چې پلک ټیم کې راشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے لوز سړی تنشي يهودي تنشي اوسې لاړ او غار ته ننوتا الته بچول چې کم دینو پي ورکړل د هغه زنه پمنډ رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ودریدا رسول الله مبارک يهودي تاواله کړه يهودي یا رسول الله دا خو دې اوسې ستا په پیغمبري باندې گواهی چې کم دینو ورکړه د دین بل لوی ثبوت په ستا په پیغمبري باندې سي چې ز په تا باندې ایمان رانوړم يهودي اوسې پرې خورک یو دم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله مبارک پر رنگ کې چې کم دینو رنگ شو مې هغه پیغمبر باندې هغه ذات چې کم دینو رب العالمین هغه رحمت للعالمین تا هغه قران نازل کړی د کم قران چې تاسو پرې محله کې نن الحمدلله ختم شو نمای قران عظیم کتاب الله تاسو لا دا اوریدو چې کم دینو سعادت درک توفیق درک پالا پیغمبر باندې کم دینو دا نازل لیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر پلار باندې روان دي رسول الله مبارک ته یو بدر راغی او شپون راغی یا رسول الله زما خان سرکش شویری او بیا تاسو باورې دلی او خان چې کله سرکش شي را سره نه پریری ځوان زنګنان په لپاسه ماته ساتي وباسي رسول الله مبارک ته فرمایل یا رسول الله کستاله ست طریقه درزي زما خان چې کم دینو دا سرکشین قلار شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضا بدو ته وای کم زیر ودل ته غوجل کړي رسول الله مبارک فرمای غوجل دروازه کولاو کا هغه بدو یا رسول الله غسری د خان غصه خو ته معلومه را ما ته نقصان را رسي کې راشي تاسو ته نقصان در ورسي رسول الله مبارک فرمای پرې دوا دروازه چې کم دینو کولاو کا څنګه چې دروازه کولاو کړ دوه خان هغه بدو دن بند کړو چې ډیر زیات غصه مالک باندې چې کم دینو خپل زنګوران ماتول وجو سایت چې کم دینو ایستو یو اوخ په منډه باندې راغی چې شاید زما مالک دروازه کولاو کړي زه دې مالک نساو باسم داسې چې وخت محمد رسول الله ولاړ دی راغه اوخ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپو باندې لپاسه سر چې کم دینو کې خودو د دوانو سترګونه اوخ خکده چې کم دینو را بېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدو ته غړندې راوړه غړندې ورته غاړه کې اور واچو زره مرګ پورستانه فرمانی نه کوي دویم اوخ چې مالک ته زما مرګ څنګه تسلیم شو زه خو نه تسلیمېږم زبر دن ساو باسما کله چې هغه په منډه په غصه باندې راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی هغه هم راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدمونو کې سر کې خودو سترګونه اوخي بېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدو ته ول ورشه غړندې راوړه کله چې غړندې ورته غاړه کې ور واچو والد مرګ پورستانه فرمانی نشي کوله مای زناور هم دا اقرار کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله چې کم دینو نبی ره جمادات بیا پرې دوا حیوانات پرې دوا نباتات پرې دوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشوم دی بیبي حلیمه کرے چې کم دینو پالنې کیږي د بیبي حلیمه مشر لور شیمانو میره کله به بيزي استه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ځان سره کو یو ورځ بیبي حلیمه شیما ته غوسه شو شیما بچیا دا خو پردی امانت تی زمون سره ده دا تولی بيزو سره چې کم دینو ګرمۍ کې وباسي وې مور زکه وباسما پدې کې زما چې کم دی لوی مدعا لور سم مدعا سری مور کدا رور زما سره کم ورځ نه نور چې کم دینو ما تنګي نور ما سيزي کم ورځ زما سره روري مونږ د کور بار شو یو ناشنا وریز راشي زمونږ په سر باندې چتري مونږ رواني وریز رواني مونږ ودرېګ وریز چې کم دینو ودرېږي په دې وجه دې زه وباسم ما پته ولګی دا درغه اسمان د خلاج کم دی هغه وریز هم کوي ورکړه چې په کم ذات باندې کتاب نازل دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله چې کم دینو نبی ره هغه عظیم شان پیغمبر دی نور باقیره گواہی ورکړي را سپوږمۍ گواہی ورکړي را الله قران کې فرمایي اقتربت الساعه وانشق القمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته سوار لسمی سپوږمۍ د کفار رالل یا رسول الله نن موږ ستاسره اخیرنه خبرې کو یار پیغمبر منو یاد نه منو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه څنګه دا سوار لسمی سپوږمۍ را کداري موږ ته بینور کړه بیر رڼا کړه موږ بستا پیغمبر یو منو کته بینور او بیر رڼا نکړه بیا موږ ته معجزه پیغمبر یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوترا سراخ کړو الله اکبر سپوږمۍ په منځ باندې نیمه شو نیمه یو خوا پر
پریوته نیمه بل خوا پریوته. الله فرمایل اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې شو، د قیامت یوه نښه موجوده شوه، سپوږمۍ چې کوم دی نو دا وشلې ده. کفار وایي موږ ته ساحر ښکارې، موږ ته راسې ښکاري تا نظربندي کړې ده. زموږ قافله شام ته تللې ده، کله چې هغه راله ته په دې خلکو نظربندي کولی شې، په هغو باندې نه شې. که هغه وایي چې او واقعي د هلته هم سپوږمۍ بې نوره وه، موږ تا پیغمبر منو، که نه موږ تا پیغمبر نه منو. نبي علیه الصلاة والسلام یې صحیح ده، کله چې قافله راله کفارو تپوس وکړه او موږ پلانې علاقې کې چې کوم دی نو روانو، نیمه شپه سپوږمۍ چې کوم دی نو وچه او د ختمه شوه. رسول الله مبارک چې کوم دی بیا لاسونه داسې کړل، الله اکبر، سپوږمۍ واپس راله په خپل ځای باندې چې کوم دی د یو بل سره ولګېده. هغه پیغمبر چې دغه سپوږمۍ هم ګواهي ورکړه دا پیغمبر دی، دا قرآن چې نن دلته ختم شو په هغې هستۍ باندې دغه قرآن نازل دی. الله تاسو له توفیق درکړه. زه اخرنۍ خبره کوم، شاید تاسو هم تنګ یئ. اخرنۍ خبره دا ده چې د دې قرآن دپاره تاسو له الله دلته کې قرا درکړي، حفاظ یې درکړي دي. دا د الله تعالی احسان په خپل ځان باندې چې کوم دی نو دا ومنئ او د دې قراو خیال وساتئ. دا د الله نعمت دی. الله یوې علاقې له علما او قاریان ورکي، طلبا ورله ورکي، دینداره طبقه ورله ورکي. د هغې نه دوه مقصدی، یو درې خلکو باندې د الله تعالی نعمت او بل درې خلکو باندې الله امتحاني. الله را خلک ګوري هم چې ما ګوره دیوله دا نعمت ورکړه، دې نعمت دیو څومره قدر کوي، د دې دیو څومره شکریا ادا کوي. خبردار ګوره په دې نعمت کې ستاسو نه ناشکري ونه شي، د دې نعمت قدر وکئ. دا علما او قرا د خپل سر تاجونه وګڼئ. دا د دې ځای نه ستاسو نه په خفګان چېرته ګورئ لاړه نه شي، که نه دا محفلونه به بیانئ، داسې را جشنونه چې کوم دی نو دا بنئ. دا الله تعالی نعمت هم انسان له ورکوي، د هغې سره الله ازمي هم. تاسو وګورئ دنیا کې الله هر یو علاقه په دې باندې ازمي. سمرقند بخارا یې وازمیو، خلکو ناشکري شروع کړه، الله پې دهریه چې کوم دی نو مسلط کړل. هغه دهریو پابسېدل، خلکو ته به ویې زموږ نه مخکې دلته علماو چې کوم دی تاسو ته به ویې چې خدای یو دی، هغه خدای د اوس چا په سترګو باندې نه یې لیدلی، لہذا خدای نشته. د هغې خلکو نه یې د خدای نوم هم چې کوم دی نو هېر که. خبردار دا علما د خپل سر تاجونه وګڼئ، که نه په الله قسم نن چې زره ماحول نما اغیار چې کم خپل حربې چې کم دی نو دا استعمالوي، زمونږ دین په ښکته باندې پر راکوزولو باندې شروع وکړه. د خپل مال په ذریعې سره چې کم دی موږ ته کورونو کې راسې خلک پیدا کړل. نن زمونږ منځونه هغه چیلنج کوي، نن زمونږ عبادتونه هغه چیلنج کوي، نن زمونږ علما هغه چیلنج کوي، نن زمونږ تبلیغ هغه چیلنج کو، نن زمونږ په ځای اعمال باندې هغه بې ځای چې کم دی نو اعتراضونه کوي. دا خلک چا پیدا کړل؟ دا غیارو پیدا کړل. ما ته تاریخ معلوم دی، تاسو تاریخ وګورئ. دا د انګریز سره هغه ګرځېدونکې طبقه را چې په هر دور کې د انګریز نه ګیر چاپېره ګرځي. مسلمان چې کم دی نو انګریز ته دوه ټوکړې کوي، انتشار چې کم دی نو پیدا کوي. خبردار دغې خلکو نه ځان چې کم دی نو وساتئ. دا علما د خپل سر تاجونه وګڼئ، هره خبره کې دا علما خپل رهبر وګڼئ، انشاءالله فلاح او کامیابۍ ته به ور ورسئ. که د دې نعمت بې شکري وکړه، ناقدري وکړه، هغه سمرقند او بخارا به ترې جوړ شي. داسې خلک پر باندې الله مسلط کړي چې د خدای نوم به ستاسو نه چې کم دی نو هېر کړي. الله د هغه ځای نه قرآن واغسته، د هغه ځای نه علوم واغستل، مصر جامعة الازهر ته ولېږل، هلته بې قدري شروع شوه. الله علوم چې کم دی نو دیوبند ته، علوم پاکستان ته چې کم دی نو منتقل کړل. نن زموږ سره هغه نعمتونه دي. خبردار د دې نعمت ناشکري ونه کوئ، که نه الله به د دې ځای نه والي روس او چین طرف ته به یې ویسي موږ به په سترګو باندې ړانده کړي قرآن پسې. علماء دیوبند محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.